السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران محترم اوریدونکو لیدونکو، موږ د قرآن مجید په باره کې سوالونه به هم کوو او جوابونه به هم ورکوو د رمضان په مهینه کې. په دې رمضان کې د قرآن مجید نه سوالونه مې زده کوي او جوابونه مې ترې زده کوي چې قرآن مجید کې څه راغلي دي او څه نه دي راغلي، د کم شیانو ذکر راغلی دی. نو دا زده کوي زموږ استادو لپاره ډېر اهم ضروري دا سوالونه دي، ولې چې موږ یو مسلمان قوم یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې موږ دا سوالونه زده کړو چې موږ ته د خپل کتاب چې کوم هغه کتاب دی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، چې د دې کوم سوالونه پکې راغلي چې دا خو موږ زده کړو. دا چې غیر مذهبي والا زموږ نه تپوس وکړي چې ستاسو په کتاب کې څه راغلي دي، چې تاسو له فوراً جواب ورکړئ چې زموږ په کتاب کې دا شیونه راغلي دي او دا نه دي راغلي، دا راغلي دي. نو انشاءالله چې چرې به هم تاسو مسلمانانو چرې به هم شکست نه خورئ د غیر مسلم نه. څنګه چې هغوی په خپل کتابونو کې دومره محنت کړی دی، دومره مخکې تللي دي چې کوم یو سوال سړی کوي نو فوراً هغه جواب ورکوي نه زموږ په کتاب کې داسې دي. او چېرې موږ او تاسو هم د قرآن مجید نه دا سوالونه زده کړو نو موږ هم چېرې د غیر مسلم نه شکست نه خورو. والسلام.